بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الأغاليط التي تقع بسبب المعنى، وهذا أيضا أقسام، لأنها إما من جهة المادة ومن جهة السورة. وليس من أغاليط باشر وكړو امو ویلو چې په دوه قسم دي. واغه دي چې د لفظ نه واقع کیږي په سبب د لفظ معنی، الفاظ معنی. واغه چې په سبب د معنی واقع کیږي. کوم چې په سبب د الفاظ واقع کیدل لاغي پورا بیان شوی وکړه. د شی او د غیر التمیز، شی او د غیر د مشابه ترمنځ التمیز نه کول بوایا. د شی او د غیر مشابه تمیز نه کول چې دي نه کول، یعنی دواړه یو ګرځول. دا کله د الفاظ غلطي او کله د معنی غلطي. الفاظ ختم شوی دا اوس د معنی بیانې. نو فصل فی الاغالیط، دا فصل له پاغ اغالیط کې غالیط د اغلوتی جمع ده لکه عجوبه او اغلوتا التي تقع بسبب المعنى. اغلوتی غلطیانی چې واقع کیږي په سبب د معنی. وهذا ايضا اقسام د دې مقسم څنګه چې د الفاظ والو من جهه الترکیب او من جهه غیر الترکیب کسي تر شي پرون د دې مقسم دي. یو من جهه الماده په کې غلطی راغلي قاری صاحب، او دوه نمبر من جهه الصورت. ماده خو به جنې کنه شي سنه مرکب یې ماده ای، او د تر مرکب کېدو نه بس کوم صورت دی هغه ته هيئت او صورت ویل کېږي. لکه مثال به تور باندې ریل دی، دا یو نه دی خدا خپیم دی ها، هغه چې دی چې چینیم بګی دا پدیم بګی پیم بګی وبم بګی دا هر یو شی ماده ده. او چې کوم چې مکمل جوړ شي صورت دی. ضربه کې زوا ترا با ماده ده، او چې ترتیب ورکې زوات مخ کې را ور بسې با په اخره کې دا صورت شو. دې ورسېدل نه دلته چې دا په سبب المعنى غلطي نه واقع کیږي. د دوه اقسام دي، کله د ماده د وجه نه غلطي واقع شي او کله کله د صورت د وجه نه. د ماده د وجه نه چې غلطي واقع شي تاسو لږ بره وګورئ هغه بس طریقې هغه داسي. كما يكون بحيث إذا رتب المعاني فيه على وجه يكون صادقا لم يكن قياسا، وإذا رتب على وجه يكون قياسا لم يكن صادقا. هغه سم لسب چې دا چې موږ ځان لزان ذکر کو ځان لزان لا نو صادق وي او قياس به نه صادق. کلم دې کنه ترتیب چې معنی ولور کو کنه معدولا ترتیب ورکو صغرا او کبرا لا نک دا صغرا او کبرا د خپل ټیک وی قیاس نه ټیک، قیاس ټیک وی خپل نه ټیک. دا د قیاس چې د قاری سره د قیاس ماده صغرا او کبرا ده. قیاس چا نه جوړیږي؟ صغرا کبرا نتیجې نه. دا څه ده کنه اندای مادي دي. نو دا غلطی د ماده په اعتبار سره ده. څنګه کماده ول ټیکو صغرا او کبرا قیاس نه جوړیږي، او که صورت ټیکو یعنی قیاس ټیکو ماده غلطیږي. ول مثال کې به په اشتاسو غوري. اما التي من جهاد الماده، هر چا غلطی ده چې د ماده له طرف راځي کما یکونو بحيث اغدا چې په دې څن د ازماني اداره تبل معانی فی چې بدی کې ترتیب ورګي بدی ما تزمیر راځي ده نکاغه شی چې باغی کې اداره تبل معانی فی کله چې ترتیب ورګي بدغه ما کی علاوه جن بدسه طریقه یکون صادقا که صادق شي باغی کې ماده صادق شي صغرا او کبرا لم یکن قیاس نه جوړیږي. و اذا رتب على وجه کې ترتیب د ملاوي شي په څه انداز معنی یکون قیاسا چې قیاس شي قیاس ته صحیح جوړ شي لم یکن صادقا غماده به نه صحیح جوړیږي. قولک الانسان ناطق من حيث هو ناطق دا صغرا دا، ولا شيء من الناطق من حيث هو ناطق بحيوان دا کبرا دا. تاسو وګورئ مليسه الانسان ناطق من حيث هو ناطق صغرا كبرى، ولا شيء من الناطق من حيث هو ناطق، ولا شيء من الإنسان بحيوان. نتيجة دي سروزي ولا شيء من الإنسان بحيوان، إذ ما اعتبار قيد من حيث هو ناطق يكذب الصغرى، ومع حذفه عنها يكذب الكبرى، وإنه حذف من الصغرى وأثبت في الكبرى لازم اختلاف بنية القياس الأكبر. وقري حسد قياس وقري الإنسان ناطق من حيث هو ناطق، الإنسان ناطق
انسان ناطق دی من حيث هو ناطق وسولګي دې سیدنا چې ناطق دی دا صغرا ده او کبرا یې سره ولا شيء من الناطق من حيث هو ناطق بحيوان یو شی چې د حیثیت د ناطق نه یو ناطق نشته چې د حیثیت د ناطق نه واخلي چې د حیوان وي دا څه شولا کبرا هرڅه په دې کې دا قید چې من حيث هو ناطق دا په صغرا کې لګي صغرا کې ولګي نو صغرا دروغجن کی څه کیږي دروغجن کیږي کدوړو کې ولګي کنه قیاس به صحیح شي قیاس خپل راځي رستم ها صغرا کې ولګي صغرا غلطيږي صغرا کې څنګه ویل الانسان ناطق من حيث هو ناطق دا غلط دی ولې الانسان ذات دی ذات او ناطق دا ولا ذاتی دی قاری سی دا ذاتی جز دی کنه دی انسان ذات دی او ناطق ولا ذاتی دی او ذاتی چې ذات ته صادقيږي کنه ای کی حیثیت میزیت قید نه ډایرکټ صادقيږي ذاتی ذات ته بغیر سره واسطه نه بغیر سره حیثیت صادقيږي او دا څه وي انسان ناطق من حيث هو ناطق هل کنه الته کبرا کوم لګی درې دی ولا شيء من الناطق من حيث هو ناطق بحيوان وز دا خبره ده توجه کوي کچره په دواړو کې موږ دا قید ولګو قاری سي په دواړو کې صغرا غلطه ده وسازي ورته برابر شو دا دواړو کې ولګو صغرا غلطه ده دا دواړو نه لري کو کبرا غلطي کی کبرا کې دا قید لازمي دي دغه کده سي ولا شيء من الناطق بحيوان دا غلط دي قید په کبرا کې لګي هرڅه کې په دواړو کې ولګو صغرا غلطيږي کدوړ نه حذف کو کبرا غلطيږي نه به ورسې کارو کو صغرا کې به ولګو دا قید صغرا کې به نری کوه حذف کبرا کې به ولګو نو صغرا په دې قید لګېدو خرابې دلا او د کبرا نه دا قید لري کول په دې کبرا خرابې دلا دا څه و بس صغرا کې به ثابت کو او حذف کو او کبرا کې به ثابت کو نو به حد اوسط نه برابرېږي یو کې محمول چې دی قید سره نشته بلکې محمول کې قید شته حد اوسط بل ان شکل اول کې جوړه شکل اول کې صغرا کې محمول کبرا کې موضوعي کنه نو حد اوسط چې صغرا کې محمول دلته قید نشته دی دغه حد اوسط چې په کبرا کې موضوع کې شوی قید شته دی هرې څه په نه شری به مونږ څه ویل چې شری مونږ ماده صحیح کوو قیاس نه صحیح کیږي که ماده صحیح کوو او که ماده غلطه او قیاس صحیح کیږي څنګه لکه وګورئ تاسو کې دی ک ماده صحیح کو قیاس نه صحیح کیږي او که قیاس صحیح کو قیاس ماده نه صحیح کیږي قیاس به څنګه صحیح کیږي دواړو کې قید ولګوا ا دې اوسط په دواړو کې برابر شي نو اوس ماده نه صحیح کیږي صغرا غلطه را کې قید ولګي یا دواړو نه حذف کا هم قیاس صحیح کیږي او به کبرا غلطي نو به ذکرو کا ا دې اوسط صغرا کی دا قید ملګوا او کبرا کی ولګوا ماده خو صحیح شوی اوس قیاس صحیح کیږي حال اوسط نه برابر دی هر څه په نه شي کله دواړو کی ذکر کو ماده صحیح شو قیاس نه صحیح کیږي کله دواړو کی حذفو څنګه کله دواړو کی ذکر کو حیثیت قید ماده غلطی کی ماده غلطه صغرا غلطه شو اگر کہ قیاس صحیح دی ادوارو نے حذفو قیاس صحیح دی او ماده غلطه شو کبرا غلطه ده او کچری پس صغرا کی حذف کو کبرا کی ذکر کو ماده فټک شو قیاس غلط دی وګوره لکشان هر څه نه پیږي به قول قال انسان ناطق من حيث هو ناطق قید ولګیدلو ولا شيء من الناطق من حيث هو ناطق دلتم ولګیدو بحيوان ولا شيء من نتیجه روزي فلا شيء من الانسان بحيوان دا غلط دی غلطي وجه راغلی دا ځکه چې قیاس ټیک نه دی ول قیاس ټیک نه دی یا ماده ټیک نه دی یا قیاس خبره ټیک نه دی اذ ما اعتبار قید ځکه چې شریک اعتبار د قید ورکی من حيث هو ناطق قید یکذب الصغرا صغرا کاذب کیږي ما حذف یو کچری حذف قید عنها صغرانا دواړو کمل یکذب الکبرى څه قزینه کدا قید ختم کی یکذب الکبرى کبرا کاذبیږي
وإن حذف من الصغرى كصغران حذف شي واثبت في الكبرى دا دریم صورت شروع کبرا کی ثابت شي بالکل صحیح ده ماضی به ټیک شي ويلزم اختلاف نیت القياس القياس ادب کی به اختلاف لازم راشي ولی لعدم الاشتراک هذه وسط کی به اشتراک ني صغرا کی چې کوم محمول هذه وسط واقع شوی تقید نشته دي او کبرا کی چې موضوع واقع شوی قید شته دي قال سب په بشولي واما التي من جهه الصوره فكما يكون على هيئه غير ناتجه وجميع ذلك سوء التاليف كقول القائل قصوي من جهه الصورت چې غلطي راځي هغه بچوي هغه چې قياس په داسې صورت معنی چې نتیجه نه ورکوي څنګه پر نو بیان کوي واما التي هغه غلطيني من جهه الصورت چې راځي فكما يكون لکه غچوي په الہیت قياس په داسې ادمانوي غیر ناتجه چې نتیجه نه ورکوي ارڅ ټیک دی قياس نتیجه نه ورکوي نو صورت وران دی کنه بس نتیجه ورنکړه وجميع ذلك سوء التالیف دا ټول غلطین اصل کې د سوء تالیف د وجه ناراضي بد ترکیبی کړي صحیح برابر کړي نه لکه مثال تو ګوره که قول القائل الزمان محيط بالحوادث اي صغرا دا زمانہ شیدا د حوادث احاطه کوي والفلك محيط بها او فلك هم به احاطه کوي محيط ټکټ کا ينتج فالزمان هو الفلك زمانہ اسمان دی صحیح ده دي ورانه ورکړه لکنه الہیت غیر نادل ته پدسي ادمان قياس چې نتیجه نه ورکړي لکه کبرا غلطه ده والفلك محيط بها فلك هو احاطه نه کوي نقصان د دین راځي بلکې بل وجه ده الزمان محيط بالحوادث والفلك محيط بها دلته دا قياس شکل ثانی دی کوم قياس دی او شکل ثانی کی اختلاف د مقدمتین په ایجاب او سلب کې شرط ودلته نشته دی دغه دواړه ایجاب وینه شو غیر منتج دی کا والزمان هو شکل ثانی وقد فات فيه شرط اختلاف المقدمتين او شرط فوشوه بدیږي هغه شرط د اختلاف د مقدمتین چې ایجابا او سلبا شرط دی دلته دواړه ایجاب دي لکونه امام موجبتين هاونه لکه دلته دواړه موجبين والان نذكر بعض المغالطات التي سبب وقوعها فساد الصوره وصف شارح ماتن او شارح نه دی خو بس مصانف دي چې وس نور غلطین ذکر کو نوري چې هغه صورت د وجنه قياس کرا غلي منها سره ذکر کې غوږ ته کې دی والان نذكر نن دار چې شی او داغي په شبه همنس کې چې عدم تمیز وی کله د الفاظو د غلطۍ د وجنه کله د معنی په دوه قسم معنی دي معنی د ماده د وجنه صورت د وجنه وس د صورت د وجنه چې غلطۍ دي داغي مزید مثالونه پیش کړي والان نذكر من وذكر کو بعض مغالطات التي هغه سبب وقوعها فساد الصورت چې دا سبب وقوع داغي فساد صورت د فساد د وجنه هغه کې مغالطه واقع شوی التي هغه سبب وقوعها چې سبب د واقع کېدو د غلطیانو هغه فساد د صورتو فنقول من المغالطات السوريه المصادره من المغالطات السوريه المصادره على المطلوب اوس به یو مصادره على المطلوب ده چې قياس کې غلطیانه واقع کیږي د صورت د وجنه هغه کې یو څه مصادره على المطلوب دا ډېر اهم شی دی ذکر مصادره على المطلوب کې موږ په لنډو معنی وو په منطقو کې یا بل نور کتابونو کې وې داوه د دلیل نه ده برابر دلیل د داوی موافق نه دی موږ داسې ویو دلیل د داوی اسانه معنی ویو دلیل د داوی موافق نه دی ولې نه دی دې به څه صورتونه دي ځکه داوه چې دلیل چې دلیل بینه داوه دا خدا ور دی دلیل چې الکه نو کونډي کم ده کړه نو کونډي یو سره وای چې د دوه دروازو نه اخوا دوه دروازې کم ده کړي هم کونډي نه دی خو دلته دلیل چې دلیل دا بینه داوه ده نو داوم دلیل جوړیږي او دلیلم داوه جوړیږي دا خو یو شی هر یو په بل باندې موقوف شو او دا ورته او کله کله دسی چې دا دلیل چې دلیل ولې په اسانه باندې سر نه بده سی وي چې دلیل د خپل محتاج داوی ته دلیل د خپل داوی ته محتاج
دا خبره شوله. مصادر المطلوب دا چاته ویل کیږي چې دلیل محتاج ای داوی ته او داوا هم محتاج ای دلیل ته. دا توقف د شی علی نفسه علی دا خو دور دی. ولی دلیل محتاج ای داوی ته ځکه دلیل د داوی جزوی لما الټه شو داوا چې دا داوا ته د دلیل جزوی توجه کې مونږ څه ویل دلیل محتاج ای داوی ته. ولی محتاج ای ځکه دلیل چې دلیل داوا به مداوا دا د دلیل جزوی نو چې کله د دلیل جز شو دلیل چې د معلومه او به اجزا معلومه داوا به معلومه داوی ته محتاج شو. الان کې داوا الټه محتاجه دلیل ته یا دا دلیل چې بیانه داوا ده لکه وختي چې کوم مثال ورکړم یا دلیل او داوا دواړه په شریک او شاته محتاج دي. بهرحال مصادر المطلوب ته ویل کیږي چې دلیل محتاج دی داوی ته. خپل وسوګر مثال کې دا قیاس د مغالطات سوریونه دام یو مغالطه ده. المصادره المطلوب نحو زید انسان دلته وسوګر زید انسان دی دا داوا ده دلیل انه بشر زکدا بشر دی وكل بشر انسان هر بشر انسان وی لهذا زید څه شو دلته وسوګر داوا کې لانه بشرون ویل دی او بشر انسان خو یو شی دی دا بدشي زید انسان دی لانه انسان زکه چې انسان دی. دلته خو داوا چې د دلیل جز شول داوا خپل بینی صغرا کړله ومنها وبرسل ومنها اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات نحو الجالس في السفينه متحرك وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد. تاسو وګورئ دیم مغالطه سوری سره مولوی سي هغه دا چې یو شی ثابت بالذات وی قاری سي یو شی ثابت بالذات وی هغه ته ثابت بالعرض کی یو ذاتی شی ته څه جوړ کی ارضی دی جوړ کی لکه تحرک انسان ته ذاتی دی کنه الانسان متحرک دا ذاتی دی ولی انسان کې حیوان دی حیوان په تعریف کې تحرک شته دی انسان کې دا متحرک والا سره ذاتی دی. او دا مثال دا څه وی الجالس فی السفینه متحرک جالس په سفینه کې چې کشته کې متحرک دی تحرک انسان د ذاتی دی او په سفینه کې متعارضی دی ګوره سفینه کې هر وخت نه هرڅه مطلق تحرک انسان د ذاتی دی ها تحرک چې په کشته کې هغه سره ارضی دی نو متحرک والا ذاتی دی او دایته ارضی ثابت دی. دیو جن قیاس صورت رانج راځي دا سو ګوري اخذما اخذ کول دا غز بالعرض چې بالعرض وی ما څه الټه خبر وکړه لګوره د سی وی کم شی چې عارضی دی او تی ذاتی جوړ کې هرې څه کم ځای چلے څنګه پکشته کې حرکت چره د عارضی دی عارضی دی او ته د حیثیت د چا ور کې ذاتی ور کې د څه شو راکه خبر الټه کړه کم شی چې ثابت بالعرض دی تی ثابت ذات کې لګو ګورئ اخذ ما اخذ کول دا غشي چې ثابت بالعرض وی مکان ما بالذات په مکان دا چای واخلي چې ثابت بالذات وی ذاتی سیت ولور کې. اگر مثال الجالس فی السفینه متحرک جالس په سفینه کې دا متحرک دی دلته حرکت ارضی دی او توله حیثیت د چا ورکو ذاتی محمول دی واقع کو موضوع لا وكل متحرك لا يثبت او هر متحرک شی چې هغه ثابتي کنه په موضع واحد په یو ځای کې نتیجه وسره شي الجالس فی السفینه چې دا هغه نه ثابتيږي په موضوع واحد کې. ومنها دریم صورت ان الله يتكرر لو ست بتمامه دریم د مغالطی دار مغالطی سوری چې حد اوسط دا بتمامه مکرر نه حد اوسط کې خوشردار چې دا مکرر وي په شکل اول کې نو صغرا کې به محمول کبرا کې به موضوع وي یا په دوړ کې موضوع به وی لکه ثالث کې یا په دوړ کې محمول به کې کنه لنډدار حد اوسط به څه وي مکرر وي او مغالطه به دی وجه راغلي چې حد اوسط به مکمل نه مکرر یو کې به نیمګړی خپل مثال نوازيږي او ته وره کومه ومنها الله يتكرر الاوسط چې متکرر نه اوسط بدمامه مکمل کما يقول ما كان مطلب زید با انسان نو فجاء دا كلما كان زيد انسان
فجاء دبسوي دا مثال ورکړی کنه ابا فجاء مخکې څنګه زي لزومي مثال څنګه مخکې كلما كان انسان كانت الشمس طالعه څنګه یاره مخکې لزومي مثال لزومي متصل لزومي څه مثال ودلته ولګوي ورسره به جي كلما كان زيد با انسانا فجاء فجي هذا بالاتفاقي غولي کی ګوري كلما كان با كلما كان زيد انسانا یا كلما كان انسان حيوانا تسيجكو نو فجادا نو فكان حمار ناهقا هغه مثال تسي اتفاقي وکنه تسي كلما كان انسان ناطقا فجاء نو فالحمار ناهقا كان نقيض ليس كلما كان آبا نو بس بنقيض شيء ليس كلما كان آبا ما قسم كلما كان انسان ناطقا وكلما كان ليس كلما كان دا سند جهر کلا انسان ناطق وي فجاء دا او بيدي حمار ناهق وي ورسيد لبي واذا قلت دائما اما يكون هذا العدد اسم التسليم مثال وي هذا العدد زوجا او فردا فنقيض ليس دائما اما يكون هذا العدد زوجا او فردا دقشان سپا مثال نه لیکي نو د کوم چیته ګرځو ورسيد لبي کنه دا بینه